بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو د پی ټی آی مشرانو څخه خبرې کړې دي، نو تاسو د دې دا خبرې واورئ. د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې او دا لانجه زمونږ ډېره زیاته تیزه روانه ده. وروره چې کوم ځای کې مولای او په جومات کې د ماسپښین جمع، د مازدیګر جمع، د ماسخوتن جمع په کومه جمع کې د بلیرحمان سیاست کوي، نو په کوم کلي کې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف ورکړي، نو وروره ورځئ او لاس ورچوئ، د منبر نه ښکته رانیسئ. که څوک نشي نو زه در سره ولاړ یم، ایک سر مې د آزاد در سره ولاړ یم، خپل ځان وژنم په عمران خان باندې چې دا د وظیفه خور مولا په لیرحمان باندې ځان وژني، نو زه د عمران خان لپاره ځان وژلی شم. پوه شولې؟ او کوم سړی زه خپل انتظامیه ته دا درخواست کوم، ډي سي صاحب ته، اے سي صاحب ته، ایس ایچ او صاحب ته، ټولو ته درخواست کوم چې وروره زر ته زره دا کوم کینډیډیټ سي، مولانا صاحب دی، دا نور دی، دا زر ته زره راکال کا او دوی سره میټینګ وکړه چې په جوماتونو کې خلکو ته سبق وایي. دا د مولانا په لیرحمان د سیاست ځای نه دی، دلته سیاست بند کړي. او که چېرې دا شی سلسله جاري وي، نو وروره زما ټول د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته دا اعلان دی چې ورځئ ورانیسئ او وښئ د پاسه بې ګرځئ، چې کوم خبره لاړه بیا به ورسره ګورو. عزتمندو تاسو دې کس دا خبرې واورېدلې، د خو چې کوم دی ډېر غول غوشان خوړلي دي په دې خبرو کې، خو تر دې پورې دا یې ویلي دي که کوم یو عالم هغه په جومات کې د سیاست خبرې کوي، نو د منبر نه راکوزوئ او بیا وایي چې د پاسه پرېښیږئ. داسې نامناسب الفاظ یې ویلي دي. خو زه دا وایم چې د هر یو فرعون دپاره موسی وي، د هر باطل لپاره حق وي. نو که چېرې ته دا خبرې کوې او خلکو ته دا پیغام ورکول غواړې، نو ګوره بیا په معاشره کې داسې خلک هم شته دی چې هغه هم په علماو باندې خپل سر ورکوي او په علماو باندې خپل ځان هم قربانوي. لکه تاسو د دې امیر صاحب دا خبرې واورئ. جلاله کې چې څومره جوماتونه زمونږ عالمان صاحبان به تقریرونه هم کوي او په جوماتونو کې به هر څه کوي، د اوټ خبره به کوي. او که چا راولګېده په جلاله کې د پی ټي آی ورکر راولګېده او دا وایي چې زه یې منې کومه، انشاءالله زه ورته په چلنج ویم چې انشاءالله سبا راوځه، یا به انشاءالله ته نه یې او یا به زه نه یم، یا به سبا ستا زه نه تړم یا به یې زما تړې. انشاءالله په چلنج درته ویم، خو هغه د پی ټي آی هر یو ورکر دی، هر یو ورکر دی د زمونږ عالم د جومات نه منې کوي او زمونږ بې عزتي کوي. نو زه دا چلنج ورکوم چې الحمدلله زه به په تا بازینګر راوړم، ته خو په هسې شوشا دغه بازې، خو انشاءالله زه دې پرېږدم نه، زه د باندې دا ځان هم وژنم او تا هم وژنم. زه داسې د جومات علما ورکر نه یم انشاءالله چې ستا غوندې سړی زه دا خولې بنده نه کړم او په ده د پاسه ونښېږم. انشاءالله زمونږ به سبا دا دغه چې څومره زمونږ د علما ملګري دي، دا زمونږ چلنج دی چې به یې موږ به ورځو. نن چې زمونږ کومه وقوع شوه د اسټاک جومات، د دې نه موږ د جمعیت کارکنان نو خبره چې دې ګستاخ او دې بې عزته خلکو به داسې حرکت کړي. د سبا نه به زه په چلنج سره دا خبره کوم په حیثیت سابقه ناظم جلاله صدر اصلاح ویلفیر تنظیمه، موږ به ګرځو باقاعده جومات په جومات به د اوټ خبره کوو، د سیاست خبره به هم کوو، او موږ ګورو چې په جلاله کې کم از کمه په جلاله کې زمونږ مخنیوي څوک کوي، زمونږ مولا ته لاس څوک ورسي. دا ورته زه چلنج ورکوم، د سبا نه به موږ انشاءالله دا کمپین چلو په جلاله کلي کې. او زه ګورم چې د جلاله کم سړی او پی ټي آی والا راپاسي، که بار زمونږ وس نه رسي، په خپل کلي مو وس رسي چې کم سړی راپاسي او زمونږ مولا ته لاس ورسي، ګورو کله چې به موږ سر ګونډی کړو، موږ ګورو موږ به ولاړ یو خلک سري، موږ ګورو چې څوک راپاسي پی ټي آی کارکن او زمونږ مولا ته یا زمونږ عالم ته یا زمونږ مقرر ته لاس ورسي. دا ولې زه په چلنج سره وایم، دا ډوزي موزي دا خلک نولي او د دې خلکو هغه غیرت او هغه پښتو موږ ته معلومه دی، هغه ایمان موږ ته معلوم دی، د دوی ایمان دونه نه دی. زه به ولاړ یم زه او زه ګورم چې زمونږ مولا ته کم سړی لاس ورځي، سبا به ګورو په کلي کې به دا خبرې په جلاله کې انشاءالله. دغه امیر صاحب وایي چې څوک د علماو بې عزتي کوي، نو بیا چې کوم دی میدان ته دې راشي، یا به زه یم یا به هغه نه. ولې دا امیر صاحب په دې خبرو باندې مجبور شو؟ د دې وجې نه چې ته د سیاست نه جګړه جوړې او ته خلکو ته پیغام ورکوې چې علما راکاږئ او په هغې باندې خېږئ، د هغې بې عزتي کوئ، نو ګورې بیا ستا هم بې عزتي کېدی شي، بیا ستا هم ګریوان ته لاس اچولی کېږي، بیا به الله پاک تا هم ذلیله کوي. لکه څنګه چې ابو جهل، ابو لهب او عتبه او شیبه د دې په شان خلک چې کوم دی الله پاک ذلیله کړه، او د هغوی چې کوم دی نوم نشان اخیستونکي څوک نشته دی، نو انشاءالله بیا به ستاسو هم داسې حالات وي چې کله تاسو د علماو بې عزتي کوئ، نو الله پاک به هم داسې ذلیله کړي چې بیا به ستاسو هم څوک نوم اخیستونکي نه وي. نو که چېرې تاسو د سیاست نه جګړه جوړول غواړئ،
تاسو به د ملک فساد او شر خورول غواړئ نو ګوره بیا به یقینا شروع کیږي استاذ د وجې نه، ځکه تاسو خلکو ته د جګړو پیغام ورکوئ، ځکه تاسو خلکو ته چې کوم دی د علماو د بېستۍ پیغام ورکول غواړئ، په علماو باندې د ختلو چې کوم دی پیغام ورکول غواړئ، نو که بیا خلک راپاسي نو په دې کې به قصور ستاسو وي، ځکه چې کوم دی تاسو دا خبرې کوئ او خلکو ته تاسو دا پیغام ورکوئ، نو الله رب عزت د علماو مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.